وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الحمدلله ثم الحمدلله. فتراو کې الله پاک د قرآن کریم دا ختم نصیب کو. الله پاک د خپل په بارگاه کې قبول کړي، الله دې منظور کړي او په دې باندې د الله پاک شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې د هر نیکۍ توفیق ورکول الله د الله پاک ذات دی. مونږ چې اودس کو د الله په توفیق سره یې کوو، یا جمعات ته مونږ یو څو قدم اخلو راځو نو د الله په توفیق سره راځو، یا دلته په مانځه کې ولاړ یو نو د الله تبارک وتعالی په توفیق سره یې. نو چې د نیکۍ الله تبارک وتعالی توفیق نصیب کړي نو په دې باندې د الله پاک لاکھ لاکھ شکر ادا کول پکار دي چې خدایا ستا شکر دی چې تا توفیق نصیب کړ. او بل د قبولیت دعا پکار ده چې خدای ته خو توفیق نصیب کو، خدای څنګه چې دا عبادت کولو حق خدا سے خو مان نه دی. مونږ ټول کمزوري یو، داسې ده کنه، مونږ ټول کمزوري یو. څنګه چې د موږ کولو حق ته داسې مونږ کله کولی شو چې بالکل پاغه خشوع خضوع سره چې زموږ صرف الله تبارک وتعالی ته توجه وي، داسې مزونه زموږ کله دي. زموږ مزونه خو الله پاک د معاف کړي چې کومې خبرې مونږ ته د مانځه نه بهر نه یادېږي هغه مونږ ته په مانځه کې را یادې شي. زموږ مزونه خو داسې دي، خو الله پاک نه بیا دا غوښتل پکار دي چې خدایا دغه مات کوټ عبادت دی، زه خو ډېر کمزور یم، زه ستا بنده یم او هر قسمه هر څنګه چې وه تا توفیق نصیب کو او دا مات ګوډ عبادت ما وکړو، خدای ته خپل په بارګاه کې قبول کړي. که د قبولیت لایق نه خو ته خپل په فضل سره قبول کړي. الحمدلله الحمدلله. الله دې مبارک کړي تاسو ټولو ته، دې ویونکو بچو ته هم او تاسو ټولو اورېدونکو ته هم الله دې مبارک کړي او الله دې خپل په بارګاه کې قبول کړي. او څنګه چې د دې اجر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه د دې اجر ویلو والو د پاره اورېدو والو د پاره بیان کړی دی، دا ویلو والو سره اورېدو والو هم شریک وي په اجر کې شریک، ځکه چې دا ټول مز کې تاسو امام سره شریک یې، نو په رکوع کې سجده کې په ولاړه کې په ناسته کې سلام ګرځولو کې نو دغه شان مقتدیان چې کمی هغه په دې قرآن اورېدو کې د امام سره شریک. نو په اجر کې اجر یوازې د دو نه دی چې دو اولسته کې په دې اجر کې تاسو هم شریک یې. الله تبارک وتعالی دې خپل د بارګاه نه لوی اجر نصیب کړي. دا اجر مونږ یادو، اجر څه شی دی؟ مونږ وایو چې نیکی دا موز مې وکړو الله دې اجر نصیب کړي، سبحان الله مې ووایي الله دې اجر نصیب کړي، یا لکه په حدیثو کې راځي چې سبحان الله چا ووایي د هغې په نامه اعمال کې به نیکي ولیکلی شي، الحمدلله چا ووایي، چا درود شریف توفیق نصیب شو. دا ټول دا ذکرونه دا ډېر مبارک دي. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، یا نور ذکرونه. مونږ وایو چې دا ذکر باندې الله پاک خوشحالیږي او اجر ملاویږي، نیکی ملاویږي. نیکی څه شی دی؟ مونږ چې نیکی یادو که نه نو دا نیکی دی څه شي؟ رونو دا نیکی د آخرت دولت دی، دا د آخرت سرمایه ده، دا د آخرت کرنسی ده. په دنیا کې هم کرنسی ده که نه، روپای ده، پیسه ده. مونږ بازار ته ځو دکاندار له پیسې ورکوو، خپل د مطلب شی اخلو، بیا د هر ملک بیله بیله کرنسی ده. نو د یو ملک کرنسی بیا بل ملک کې نه چلیږي. مونږ دلته نه چې حج له عمرې له الله پاک دې مونږ ته بار بار توفیق نصیب کړي، چاته نه نصیب شوی هغې ته دې الله پاک نصیب کړي. نو خلکو یې لکه هلته ګورې سعودي عرب کې خو ریال چلیږي، ریالونه پاکستاني روپو باندې ریالونه واخله او ریالونه ځان سره ویسه، ځکه چې پاکستاني روپۍ هلته نه چلیږي. څوک انګلینډ ته ځي وایي پونډونه واخله، امریکې ته څوک ځي وایي ځان سره ډالرې واخله، ګوره پاکستاني روپۍ هلته نه چلیږي. دغه شان رونو
د دنیا دا مال دولت دا روپۍ پیسہ دا بینک بیلنس دا کوټۍ دا ګاډي دا مالونه دا په آخرت کې نه چلیږي د هغې کرنسي چې کومه ده د هغې کرنسي نیکي ده هلته په ټول کار د نیکو ښه یو وطن ته چې سړی ځي داسې وطن ته روان وي چې هلته څوک واقف هم نه او دام ورته پته وي چې ګورې هغه وطن داسې دی چې هلته هېڅوک د چا په کار نه راځي که ته د لوږې مرې خو تاله به یو سړی یو نوړی روپۍ یو نوړی ډوډۍ به رانه کي او که ته د تندې مرې نو یو ګوټ اوبه به څوک تاله په خوله کې وانیسي که ته مرې څوک به د هسپتال ته به ونه ځي داسې وطن ته چې سړی ځي نو دی به پوره په تیاری سره ځي که نه به ځي ځان سره به پیسې وړي که نه ځکه چې وایي هلته خو وطن داسې دی چې هېڅوک د چا په کار نه راځي د آخرت په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې هلته به هېڅوک د بل په کار نه راځي الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه یوم یفر المرء من اخیه په هغه ورځ به ورور د ورور نه تښتي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه زوی به د مور او پلار نه تښتي و صاحبته و بنیه سړی به خپل د ښځې نه خپل د بچو نه به تښتي هلته به د هر چا خپل عمل نفسه نفسي به وي بس هېڅوک به هلته د چا په کار نه راځي نو ښه چې هغه وطن ته موږ روان یو او موږ تاسو ټول روان یو زموږ خو ایمان دی د ټولو جی په آخرت باندې زموږ ټول ایمان دی که نه نو موږ ټول هلته روان یو نو که هلته د هغې څه هغه دولت موږ ځان سره وی نه سو نو ډېر لوی خساره کې به پاتې شو د هغې څه هغه دولت چې وی نه سو ډېره لویه خساره به او د هغې ځای دولت ما تاسو ته وایي چې داسې شی دی نیکیانې الله دې موږ ته د نیکو توفیق نصیب کړي او نیکی او اجر الله تبارک وتعالی دمره آسان کړی دی دمره لکه تاسو قرآن پاک ووی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي من قرأ حرفا من کتاب الله کان له حسنه چې یو حرف چا ولوستو د هغې په نامه عمل کې یو نیکي ولیکلی شو والحسنة بعشر امثالها او بیا الله پاک فرمایي چې یو نیکي په لسو ده د الله کرم دی مهرباني د الله ډېر مهربانه ذات دی نیکي چا یو وکړه اجر به یې لس لیکلی کېږي ګناه یو وکړو یو ګناه به لیکلی کېږي د نیکۍ اراده او نیت یې وکړو نیکي ونه کړه بیا هم د دې اجر ولیکلی شو او د ګناه نیت یې وکړو اراده یې وکړه ګناه یې ونه کړو ګناه نه لیکلی کېږي دا د الله کرم دی مهرباني ده نو نیکیانې آسانې دي سبحان الله دې ووي هېڅ تکلیف نشته او اجر ډېر دی الحمدلله دې ووي استغفار دې وکړو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه د قرآن پاک یو څو یو رکوع دوه دې ووي یو پاو تلاوت دې وکړو جی یو 2 رکعاته نفل دې وکړل چا سره دې خوږه خبره وکړه حدیث کې دا هم راځي دا هم نیکي ده د مسلمان سره ملاقات دا هم نیکي ده چې په خندا پیشانه سره په یو بل سره ملو شي سلام وکړي یو بل خیر خیریت تپوس وکړي دا سلام هم نیکي ده نیکیانې الله پاک ډېرې اسانې کړي او الله پاک دې موږ ته توفیق نصیب اصل خبره د توفیق ده نورونو د آخرت ما تاسو ته عرض وکړو چې دا نیکیانې د آخرت کرنسي ده د آخرت دولت دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې تشریف فرماو صحابه کرام ورسره ناستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو اتدرون من المفلس پته شته مفلس څوک دی غریب قلاش دیوالیا مفلس څوک دی صحابه ورته جواب ورکړ چې المفلس فینا من لا دینار له ولا متاع رسول الله موږ مفلس او قلاش او غریب هغه چاته وایو چې درهم وسکه هغه وخت سکه و درهم او دنانیر درهم به د سپینو زرو دینار به د سرو زرو
یا رسول الله چا څخه درهم نه دینار نه چا څخه چیلې ګډي جی او خان هغه وخت دا معلوم یا د کورس سامان مامان جامې کپڑے لوخي دا چا څخه نه نو مونږ خو غریب هغه ته وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل نه غریب خدا نه دی زما د امت غریب هغه ځکه دا وخت به تیر شي دې ته غریبی نه وایي دا خو د نن غریب د سبب مالدار شي کنه مالدار نه شو نو مړ بشي د دې وسم رو مري 40 کاله 50 کاله 80 کاله او یا کاله اتیا کاله دا به تیر شي بس هغه تکلیف ختم شي نبی رسول الله ارشاد فرمایل چې مفلس دانه چې زما د امت مفلس هغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې د قیامت پر ورځ په داسې حال کې راشي چې د دې ډېر زیاتې نه کوي موزونه روزي صدقې زکاتونه نفلونه جی دنیا د خدای حدیث کې راځي که امثال الجبال تم ډېرې نه کوي چې د غرونو په شان دي ډېر غټ خو دې نیکیانو سره سره دې ګناهونه هم کړي د چاته یې کنځلي کړي د چا یې غیبت کړي د چا نه ځمکه لاندې کړي د چا نه پیسې لاندې کړي د چا نه قرض اخیستی بیا یې نه ادا کړي جی څوک یې والی وي څوک یې ټکولی وي چا باندې دروغو دعوه کړي وي جی چا باندې بهتان لګولی وي چا باندې تهمت لګولی وي او د خدای مخلوق ته تکلیف ورکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د قیامت پر ورځ به هغه ټول چې چا سره دې څه قسمه زیاتې کړي وي هغه ټول به راشي د الله بارګاه ته چې خدای زموږ په دې باندې تابع دي ښه هلته خو روپۍ پیسې نشته نبی علیه السلام ارشاد فرمایل چې هر یو دعویدار ته به د دې نیکو نه ورکولی کېږي ښه تا سره کوم څومره ظلم کړی دی څومره زیاتې کړی دی ښه د هغې په بدل کې دا دومره نیکی ته واخله بل به راشي دا تا سره کم زیاتې کړی دی د هغې په بدل کې دا نیکی ته واخله دا نیکی ته واخله نبی علیه السلام ارشاد فرمایل داسې به وشي چې د دې هغه ټولې نیکی به ختمې شي او بیا به هم د حقدارو هغه حق پاتې وي نو بیا به نبی علیه السلام ارشاد فرمایي چې بیا به الله تبارک وتعالی فرمایي چې ښه د دې نیکۍ خو ختم شوي او ستاسو هغه حقونه لا پاتې دي نو چې چا حق پاتې وي د هغې هغه ګناهونه به په دې واچولی شي او نبی علیه السلام فرمایي چې دا سړی به د نیکو نه بالکل خولي او د نورو ګناهونه به هم د دې په سر واچولی شي او دی به جهنم ته وغورځولی شي نبی علیه السلام فرمایي چې زما د امت مفلس او زما د امت غریب دا دی ورونه موږ د الله تبارک وتعالی د دې غربت نه وساتي د دنیا د غربت نه دی الله موږ وساتي دا هم ډېر ګران دی ډېر ګران دی الله دې موږ وساتي الله دې د حلال رزق په فراخۍ سره موږ ته نصیب کړي الله دې موږ په غریبۍ کې نه مبتلا کوي الله دې موږ د چا محتاجه کوي نه د دنیا د غربت هم ډېر بد دی ولی د آخرت هغه غربت بیا د هغې هېڅ علاج نشته او هغه غربت همیشه دپاره دی په هغې کې بیا دنیا کې خو یو سړی غریب شي محنت به وکړي مزدوري به وکړي څوک به ورسره مدد وکړي څوک به تعاون وکړي هلته بیا نه محنت شته نه مزدوري شته نه نیکي ګټل شته او نه ما ته ستا عرض وکړو چې داسې ده چې څوک به ورته وایي چې زه به تاله یو نیکي درکړم یو کس به هم نه رور نه پلار نه ښځه جي هېڅوک هم په کار نه راځي نو خدای پاک دې مونږ د هغه غربت نه هغه قلاشۍ نه هغه افلاس نه الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ټول وساتي الحمدلله دا د رمضان د مبارکه میاشت او نن غالبا 15مه روژه تېره شوه دا باقي وخت ډېر زیات قیمتي دی دا ډېره قیمتي میاشت ده ډېره قیمتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې په دې اخره کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو اعلان کیږي تاسو په دې خبره تنګېږئ خو نه صرف د دې انتظار دی چې هلته د مفتي صاحب د هغه ختم وشي هغه مفتي صاحب به راشي دعا به وکړي زه دا خبره صرف دغې پورې اوږدوم مونځ به ختمېدو والیږي نه نو بس هغې پورې زه وتر کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې د شپې په دې اخره حصہ کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه اعلان کیږي هل من تائب فاتوب علیه څوک شته د ګناهونو نه توبه کولو والا چې زه دغه توبه قبول کړم هل من مستغفر فاغفر له څوک شته معافي غوښتو والا چې زه معاف کړم هل من سائل فاعطيه څوک شته سوال کوونکې چې ما نه خپل د ضرورتو خپل د حاجاتو سوال وکړي چې څه ولا پکاري مونږ خو په هر خبره کې د الله پاک محتاج یو او هر شی به د الله پاک نه غواړو بعضې خلکو دا خیالي چې یاره د الله پاک نه دنیا نه دي غوښتل پکار نه مونږ به دنیا هم د الله پاک نه غواړو د الله بندیانو رزق به د الله پاک نه غواړو خپل ضرورت به د الله پاک نه غواړو صحت به د الله پاک نه غواړو عزت به د الله پاک نه غواړو جی هر شی به د الله پاک نه غواړو نو الله په طرف نه خو اعلان دی هل من سائل فاعطيه څوک شته سوال کوونکی چې هغه ما نه سوال وکړي او زه ولا ورکړم د الله خزانې خو ډېرې د هر څه نه ډکې دي نبی علیہ السلام فرمایي چې ټول مخلوق خپل ټول حاجات غواړي د الله پاک نه او الله پاک دې ټول مخلوق ته چې دوی څه غواړي هغه ورکړي نو د الله تبارک وتعالی په خزانه کې به دومره کمی هم نه راځي لکه څنګه چې سمندر کې ستن کته کې او بیا وباسي دې ستنې سره چې څومره اوبه راځي دومره کمی هم د الله تبارک وتعالی په خزانو کې نه راځي چې ټول مخلوق ته د هغې غوښتې ټول څیزونه ورکړي دا الله تبارک وتعالی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي نو د هغې خزانې خو ډېرې دوی دي ورونو د الله د طرف نه د فضل د رحم د کرم د معافۍ د توبې د قبلولو د مغفرت هیڅ کمی نشته کمی که دی نو ما کې دی او تاسو کې چې مونږ استغفار نه کوو مونږ الله ته متوجه کیږو نه مونږ د الله په بارګاه کې سجده نه کوو نو مونږ ته د الله پاک توفیق نصیب دا به الله پاک نه سوال هم کوو او هر سړی په دې روژه کې پښمنۍ له هر سړی پاسي چې پښمنۍ له مونږ پاسو الله پاک نه د توفیق هم غواړو او یو څلور شپږ رکعاته نفل دی وکړو او بیا د الله تبارک وتعالی نه دعا وغواړو چې خدایا مونږ ګناهګار یو خدایا زموږ د لاسونو ګناهونه مونږ ته معاف کړي زموږ د خپو ګناهونه یا الله مونږ ته معاف کړي زموږ د ژبې ګناهونه مونږ ته معاف کړي زموږ د سترګو ګناهونه مونږ ته معاف کړي زموږ د غوږونو ګناهونه مونږ ته معاف کړي مونږ خو د ګناهونو کې لت پت یو نو مونږ د الله تبارک وتعالی نه خپل د ګناهونو معافي وغواړو او الله پاک په غوښتو باندې ډېر زیات خوشحالېږي الله پاک په غوښتو ډېر زیات خوشحالېږي په توبې باندې ډېر زیات خوشحالېږي نبی علیہ السلام فرمایي الله پاک په توبه دومره خوشحالېږي لکه چې یو مسافر هغې نه اوښ روک شي او په صحرا کې وي هېڅوک نه او په هغه اوښ باندې د هغې اوبه د هغې خوراک هر څه په هغې وي او په هغه ټولې صحرا کې هېڅوک هم نه او صحرا نه دی په هفتو او میاشتو کې هم نشي وتی او هغه اوښ باندې د دې هر څه ټول د زادرا چې کوم دی هغه اوښ باندې لاړ شي ظاهره ده چې دی خو به د مرګ په انتظار وي او بیا اچانک چې د دې سترګې لږې ورغلي زه ستړی شي پریوځي اوده شي چې سترګې کولاوي شي نو د دې هغه اوښ موجود وي نو دی به څومره خوشحاله وي نبي علیه السلام مثال ورکړی دی دی وایي په داسې وخت کې چې اللهم دی ویل دا غواړي اللهم انت ربي وانا عبدک خدای ته زما ربي او زه ستا بنده یم خو د دې ډېر خوشحاله نه خوله خطا شي ډېر خوشحاله نه کله سړي خوله خطا شي که نه دی به خوله خطا شي دی به وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدایا زه ستا ربي او ته زما بنده یې د خوشحالۍ نه به د دې دا خوله هم خطا شي نو دا دومره لویه خوشحالي به دې ته هله میلاویږي الله نبی علیه السلام فرمایي چې څومره دا مسافر خپل په دې اوښ او خپل په دې خوراک څښاک میلاوېدو گویا په نوي ژوند میلاوېدو چې دې څومره خوشحاله شو الله پاک د بنده په توبه باندې د دې نه ډېر زیات خوشحالېږي
الله تبارک وتعالى دې موږ ته توفیق نصیب کړي. ستاسو دا ختم دی الله تبارک وتعالى خپل په بارگاه کې قبول کړي، الله دې منظور کړي او د رمضان د میاشتې الله تبارک وتعالى زموږ د ټولو د مغفرت ذریعہ وګرځي. الله دې خپل فضل او کرم او احسان شامل حال کړي. مفتي صاحب دې راځي. الله لا اله الا هو الحي القيوم وانا